میټینګ وکړو هلته او بس په دې کې دا درې پوینټونو په ایجنډا کې یو آیس چې د آیسو خلاف هر سړی په خپل کور نه مهم شروع کی او کو ته پته لګي چې زما دا بچي یو رزم په دې شي کې انوال دی نو هغه سم د ټکه موږ سره صلاح کوي او که موږ سره نه دا ډي اس پي صاحب تقریبا 24 घंटे چې کوم دی الته ناستي په رزلټ هاوس کې رزلټ تحصیل کې ډي اس پي صاحب ته اطلاع کوي پولیس سچو صاحب ته کوي لکه چا خان ناغلی وسیع الله خان دلته موجود دی موږ به ټول تاسو سره تعاون کوو ستاسو بچي زموږ بچي د دې علاقې بچي موږ د هغې د بچاو دپاره راوتي یو موږ ته خپله چې کوم دی نو په دې کې څه مسله نشته خو موږ وایو چې د مستقبل 5th جنریشن 5م جنریشن چې کومه معاشره کې وردننه کېږي هغه معاشره به موږ خپل بچي ته د کلاشنکوف نه د آیسو نه د پوډرو نه د غلاګانو نه د اجړاګانو نه د فحاش کلچر نه صفا معاشره ورکول غواړو امید لرم چې تاسو په دې کې موږ سره ملګرتیا کوئ په ډزو پابندي ولګي نه په آیسو چې چاته اطلاع کېږي به موږ ته اطلاع کوي پولیس ته اطلاع کوي چې څوک خرڅول والي دي هغه به دې نیسي چې کوم خلک په آیس کې انوال شوي دي او خپل پلار لی بند نه وردي نو 4-5 کسان مشرانو سره د صلاح کوي کېدای شي موږ هسپتال ته ولیږو کېدای شي موږ له پیسې راغونډې کړو که چا سره نه موږ به له چانده کوو خو موږ دا زموږ د وجود حصې دي کله چې د وجود حصه باندې زخم ولګي نو یو انسان داسې نشته چې هغه چاړه راولي او هغه زخم کټ کړي دا زموږ نه دا حصې زخمي شوي دي د دې لپاره به موږ مرهم پټی کوو خو که چېرې دی بیا زموږ نور وجود ته نقصان ورکوي نو د هغې لپاره سرجنان داري ناست دي دوی به بیا اپریشن کوي زموږ او ستاسو سره څه کار نشته تاسو به ټول ډي اس پي صاحب پشمګل خان زموږ ولاړ دی او وسیع الله خان ولاړ دی دا دی او ورسره د دې ټیم ولاړ دی سچو صاحب په ضروري مصروفیاتو باندې پاتې شو زما د خبرې مقصد دا دی چې تاسو او موږ دا زموږ یو کور دی په دې کې که یو سړي ته نقصان ورسېد دا ټول کلي په لړزان دي تاسو وګورئ چې کومې شته خبرې دي نو په هغې باندې کلي نیم نه دی نو موږ به د خپل کلي که خیر خیر دغه شان د باغیچو به شان ساتو چې دا بچي سبا زموږ مقبرې ته راځي چې موږ ته دواګانې کوي څنګه چې موږ نن خپلو مشرانو ته دواګانې کوي ټول به ملګري یو داس به نه کوو آیسو خلاف به خبره کوو اجړاګان چې څوک راولي مخالفت به کوو والسلام ثوابي پولیس زنده‌باد ثوابي پولیس زنده‌باد ثوابي پولیس زنده‌باد